والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم. خوگو عزتمندو جمعیت طلبہ اسلام ملگرو انتہائی قابل احترام عزت مآب نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل علی حقانی صاحب زمانگا دا پاٹا سابقہ پاٹا زمشد ازلاو جنرل سیکریٹری زما برادر مکرم زما کلیگ زما ملګری مولانا عبدالرشید صاحب او په سټیج باندې ګڼ نور ملګري د جمعیت طلبه اسلام خیبر پختونخوا صدر محترم رحمت شهزاد صاحب جنرل سیکریټري تاسو ته تقریر وفرمایه عادل شاه صاحب د 400 او دغه رنګې د دې د جی ټي آی کم نوې صدر چې جوړ شوی دی ذلی محمد جاوید ما ته بل لیکلی دی ما سره لا ملاقات نه دی شوی محمد جاوید صاحب او دغه رنګې سیکریټري حسنین احمد صاحب او د جی ټي آی نور ګڼ شمېر ملګري اکابرین د جمعیت علماء اسلام ډېره ښایسته موقع ده د حلب بردارۍ موقع ده د جمعیت طلبه اسلام د ذل ثوابۍ کابینه مکمل شوې ده د هغوی نه به حلب اخیستلی کېږي قسم به ترې اخیستلی کېږي نو دا یو ډېره ښایسته موقع ده مزیداره موقع ده دا جلسه نه ده خوږو عزتمندو خوږو ملګرو په جلسه کې خلک تقریرونه کوي دا زمونږ یو اجلاس دی او دا زمونږ خپل منځ کې خبرې اترې دي خپل یو بل سره افهام او تفهیم کو یو بل سره پویو خوږو ملګرو د جی ټي آی ملګرو څنګه چې ما عرض وکړو د حلب بردارۍ تقریب دی د جمعیت علماء اسلام خپل منشور دی یو دستور وي او یو منشور وي د دستور هغې ته وایي چې په هغې باندې پارټي چلیږي او یو منشور وي په هغې باندې د هغه د هغوی غرض وي که ماله چېرته واک راغی ماله چېرته اختیار راغی ماله چېرته حکمراني راغله نو په دې طریقه باندې به موږ عوامو سره سلوک کوو په دې طریقه باندې به ورسره معامله کوو نو د جمعیت علماء اسلام منشور دا به موږ او تاسو خلکو ته ښایو جمعیت علماء اسلام چې کوم منشور دی هغه به موږ ټولو خلکو ته ښایو خوږو عزتمندو د جمعیت علماء اسلام د ټولو نه غټ منشور او د ټولو نه غټ دستور چې دی هغه په ملک مکمل اسلامي نظام راوستل دی په ملک مکمل اسلامی نظام راوستل دی خوږو عزتمندو اسلامی نظام راوستل دا یوازې د لاس او د خپې او د دې د پرېکولو یا د سزاګانو نوم نه دی خوږو ملګرو اسلام یو مکمل ضابطه حیات دی اسلام یو مکمل ضابطہ حیات دے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے دا یو نعره ده خو په مطلب څوک چا ورته پام نه کړي چا ورته فکر نه کړي نور په مطلب هر سړی پوهیږي آسان لفظ دی اسلام چې دی اسلام د اودسمات نه راواله تر د حکمرانۍ پورې د دې هر سنوم اسلام دی دا به من خلکو ته په ګوته کوو دا به من خلکو ته ورخایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې بعضې کفارو به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو پورې خندل او دا به وي دا داسې اسلام موږ ته وایي دا داسې موږ ته خبرې کوي چې په هغې کې دا اودسماتې طریقې هم دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه با بیا په فخر باندې وي او موږ داسې دین کې یو چې د اودسماتې نه راواله تر د حکمرانۍ پورې ټولې طریقې دا په اسلام کې شته دی
ټولې طریقې دا په اسلام کې شته دي. د کفارو به منګ او تاسو پورې دا خلک خاندي مړه دا مولیان څه کوي د مولیانو سره اغستې دي او خاص کر دا مخکې چې منګه کم جدوجهد وکړو تیر شو کومه معامله ازادي مارچ د هغې ثمرات د هغې فایدې هغه موږ ته په ګوته دي. هغه کابرینو زموږ نه چې کوم مشران دي هغوی ته په ګوته باندې هغوی ته په نښه دي. نور خلک اوس هم موږ پورې ټوخې کوي څنګه چې د صحابه وخت کې د حضور په وخت کې ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هغه کسان چې مجرمان دي مؤمنانو پورې ټوخې کوي. واذا مروا بهم يتغامزون او چې تیریږي ورپورې کنه نو اشارې کوي په سترګو باندې اشارې کوي. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين او چې کور ته لاړ شي نو بیا خپلو ښځو او بچو سره هم په دې باندې ګپې سورئ. نو خوږو عزتمندو دا مې دې پورې دا عرض وکړو چې موږ او تاسو به په دې باندې تنګېږو نه. دې سره به زموږ عمري دې سره به زموږ زندګي ټول عمر به زموږ جدوجهدي ټول عمر به زموږ مقابله د باطل سره به د جمعیت علما اسلام د جمعیت طلبه اسلام دا به د باطل سره مقابله او سیاست هسې نوم دا د مقابلې نوم دی. سیاست هسې هم خو خوږو عزتمندو خوږو ملګرو یو خبره درته وکړم مقابله به په شایسته انداز باندې کوو. مقابله به د دلیل په بنیاد باندې کوو. مقابله به د اخلاقو په بنیاد باندې کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وعظ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا تعلیمات راکړي په شایسته انداز باندې په ډېر ښکلي انداز باندې. دا به موږ تاسو د اسلام دعوت او د اسلام تبلیغ او د جمعیت علما اسلام د جمعیت طلبه اسلام دا دعوت او دا پیغام مخکې باندې بوزو. د مناظرې انداز او د جنگونو انداز دا جمعیت علما اسلام مزاج نه دی. په دې باندې تاسو پوه کم په خپل میانس کې خو در کنار په خپل میانس کې خو ډېره زه وایم یو ګناه کبیره ګڼم چې جمعیت طلبه اسلام یا جمعیت علما اسلام خپل میانس کې سره اړمي نو څه به ترې جوړېږي. خو ډېر محدود ځای نو مشتو ګریباني به راځي په هغې کې به بېخوندي راځي تلخي به راځي او تر دې پورې چې د غورځېدل به هم پکې راځي نو یو بل به غورځول نه کوو. جمهوري انداز باندې که یو بل سړی جمهوري اندازو باندې غورځېدل هغه غورځېدل نه دي. د هغې معنا دا وي د هغې مطلب دا وي د هغې میسج یې دا وي چې زه د دې بل ملګري نه ښه خدمت کولی شم او تاسو به وګورئ دا د ملګري ته میسج ورکولي د ملګرو ته میسج ورکولي چې تاسو ما کله ما باندې اعتماد وکړئ نو تاسو به وګورئ چې زه د دې بل ملګري نه ښه خدمت کولی شم. نو دا خو یو ذمواري چې کم ملګري دا غني چې یاره زمنګ د پلانکې ملګري دا د امارت د صدارت او دا د ناظم عمومي یا د جنرال سیکریټریتو د دې آل دی او کم اکثریت راشي ډیره خلا مبارکي ورله پکاري څنګه په څنګه ور سره ګرځیدل پکار دي. دا موږ د کابرینو نه زده کړی دي. څنګه چې زمنګ محترم جنرال سیکریټری صاحب عادل شاه صاحب او فرمایل چې په دې کې د امیر او د مامور انتهایی ربط بی تعلق بی من و محبت بی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منگ تا دا خودلی دی. از خپل میانس که سر خبری کو منگ خو چی پا دی منبر باندی کینو کنا نو امدغه د مین محبت خبری کو امدغه د پیار او د مین او د محبت او د یو بل سره د خایسته اخلاقو د دې خبرې کو. نو خوږو عزتمندو چې بیا خپل منځ کې سره منګه بیا مشتو ګریبانو خپل منځ کې سره اړم یو نو د دې نتیجې په خپل جماعت باندې راځي او خوږو ملګرو د دې مطلب یو بل څه زمروزي یو بل طرف ته اشاره کوي او هغه دا چې من کې د اخلاص کمې دی خوږو ملګرو
د جی ټي آی ملګرو زه تا دا عرض کوم او دا ډېر درته د زړه د کومې نه او د ډېر د زړه د اخلاص نه دا خبره کوم. ما په ابتدا کې مې عرض وکړو چې موږ خبرې کوو سره افهام او تفهیم کوو سره یو بل سره پویو هغه دا چې د اخلاص نه به ډېر زیات کار اخلو ډېر زیات د اخلاص نه به کار اخلو. بعضې موقعو کې زموږ نه اهله په موږ باندې راشي په زړه کې نه اهله نی خو موږ په دې زړه کې زه خو دا یم او ما خو پی ایچ ډي کړې ده زه خو ډاکټر یم زه خو تخصص مې کړی دی ما خو د پلانکي دارونو نه فارغ یم دا مې کړي کتابونه مې لیکلي دي اوس به په ما باندې پلانکي امیر او تا باندې به هم دغه امیر د جهد نه کړي تا به کتاب لیکلی ته به محقق ته به سکالر ته به ډاکټر ته به هر څه خو تا به دې میدان کې پوره کردار نه کړي او دغه کشر چې دی دا کمزوري چې دی د به خدمت ډیر کړي د به منډه ډیره والي لہذا هغه به مشر شوي نو چې هغه مشر شوي بیا به ورته منګه په سپک نظر باندې او په بیکاره نظر باندې نه ګورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور حدیث مبارک دی چې تاسو باندې امیر د اوس کې پشان سری وي هغه هم در باندې امیر شي د هغه ماموریت به قبله د هغه کشري به قبله او د هغه به مشري به قبله. دا د حدیث مبارک نه موږ ته دا سبقونه دي. نو خوږو عزتمندو مشران ناست دي خاص کر زمونږ نائب امیر جمعیت علماء اسلام کل پاکستان هغه هم ناست دي. هغه په مخ کې خبرې کول ګرانه خبره ده اسانه خبره نه ده خو دا د هغوی مهرباني ده. عرض مې دې پورې کو چې اخلاص بزان کې ډېر زیات پیدا کو او للهیت بزان کې ډېر زیات پیدا کو. نیتونه به ځان له سمو د عهدو پسې ګرځېدل او عهدو پسې سترګې رایستل عهدو پسې ځان سپکول شرمنده کول زما په خیال چې دا خو ډېر بیکاره خبره ده. کار کوه کار میدان تا نه چا نیولی دی منډې وهه تنډې وهه د اسلام دپاره منډې وهه او که منډې تنډې دې وواړې که نه او بیا هم درنه څوک وړاندې لاړه نو ګورې ځان له په دې زړه کې دا خبره راوله که دا ما چېرته مولانا فضل الرحمن نه کړي یا مې مولانا فضل علي حقاني محترم صاحب له کړي یا مې مولانا عبدالرشید له کړي نو بیا دې دا هغه لاولاړل بیا دې عبس لاړل او که الله له دې کړي الله له دې کړي خو پرتې دي که نه اخو آخرت ته منګو تاسو په آخرت باندې یقین لرو دا خو یو څو ورځې زندگی ده تیره بشي. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرآن مجید ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف په وړو په موقع باندې دا آیاتونه ویلو که محمد پسې څوک رواني صلی الله علیه وسلم نو هغه خو بېشکه لاړ او که د الله پسې څوک رواني نو هغه حی لا یموت ذات دی اخو شته دی. نو خوږو عزتمندو خبرې ډېرې دي خو دومره مې عرض کو یو څو خبرې مې تاسو ته عرض کولې هغه دا چې موږ او تاسو به انتهایی اتفاق ساتو انتهایی اتحاد به خپل منځ کې ساتو خپل منځ کې به مشت و ګریباني نه کوو بهر سره به ما خبره دې ځای نه روانه کړې وه بهر سره به هم جګړې نه کوو خپل ځان کې خپل جماعت کې دننه در کنار دا خو ډېره لرې خبره دا خو ډېره سپکه خبره بهر بم دا د جمعیت ما خبره دې ځای نه روانه کړې وه د جمعیت علما اسلام مزاج او د جمعیت علما اسلام سوچ دا خپل منځ کې تفرقه بازۍ او ډلې او مناظرې او جدل او دا او یو پسې روان او بل پسې روان او دا د جمعیت علما اسلام سوچ او فکر او دا د جمعیت علما اسلام نه دی. نو عرض مې دې پورې کو چې د جمعیت علماء اسلام دستور د جمعیت علماء اسلام پروګرام هغه للهیت ته اخلاص ته د اسلام بول بالا ده د اسلام ید الله علی الجماعه د اسلام بول بالا ده. دا یو څو خبرې مې عرض کولې خوږو ملګرو الله پاک دې موږ له تاسو په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. یو ځل بیا د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاکم الله ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې وي الله جل شانه دې موږ له په دې باندې عمل توفیق راکړي. د ملګرو د تازه کولو لپاره د جمعیت یو مختصر نظم دپاره زه دعوت ورکوم مولانا نبیل صاحب ته چې راشي او نظم پیش کړي. مولانا نبیل صاحب
سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں فضل الرحمن حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ یہ ان کے دیوانے، یہ جمعیت کے مستانے، یہ شیخ الہند کے دیوانے، یہ جمعیت کے مستانے، یہ شیخ الہند کے دیوانے، یہ جمعیت کے مستانے، میدان میں آگے بڑھتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ اپنا سے غداوت ہم میں نہیں، ناروں کی سیاست ہم میں نہیں، اپنا سے عداوت ہم میں نہیں، ناروں کی سیاست ہم میں نہیں، اپنا سے غداوت ہم میں نہیں، ناروں کی سیاست ہم میں نہیں، جو کہہ دے کر کے گزرتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں رحمان پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ داعی ہے دین شریعت کے، جانباز ہے اپنی ملت کے، داعی ہے دین شریعت کے، جانباز ہے اپنی ملت کے، داعی ہے دین شریعت کے، جانباز ہے اپنی ملت کے، تہذیب کی جنگ ہم لڑتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ مفتی کے بیٹے بکتے نہیں، طاغوت کے آگے جھکتے نہیں، مفتی کے بیٹے بکتے نہیں، طاغوت کے آگے جھکتے نہیں، مفتی کے بیٹے بکتے نہیں، طاغوت کے آگے جھکتے نہیں، وہ تان کے سینہ گرجتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔
اسلام حکومت کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اسلام حکومت کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اسلام حکومت کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، ہر درد کو ہنس کر سہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ لوٹوں کی وہ جو سنامی ہے، انصاف کی ہی بدنامی ہے، لوٹوں کی وہ جو سنامی ہے، انصاف کی ہی بدنامی ہے، لوٹوں کی وہ جو سنامی ہے، انصاف کی ہی بدنامی ہے، ایسوں کو بگاڑ کے رکھتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ کشتی کا کنارہ مل جائے، بس ایک اشارہ مل جائے، کشتی کا کنارہ مل جائے، بس ایک اشارہ مل جائے، کشتی کا کنارہ مل جائے، بس ایک اشارہ مل جائے، پھر دیکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں۔ جو آدھی ہماری خواہش ہے، ایک عرض ہے ایک گزارش ہے، جو آدھی ہماری خواہش ہے، ایک عرض ہے ایک گزارش ہے، جو خواہش ہے، ایک عرض ہے ایک گزارش ہے، دیدار کو ان کے ترستے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے ہیں، سر فخر سے ہم یہ کہتے ہیں، فضل الرحمن حق بات پہ ڈٹ کے رہتے ہیں، فضل الرحمن پہ مرتے